حجی بسم الله الرحمن الرحیم باب قضاء الفوائد رړولم دي تر اوسه پورې مولوی صاحب 126 صفحه بیان د ادا د احکام د ادا وشو او دا غیر سره چې د چا تعلق او اصل هم ادا د نوغه ول ذکر کړل او شروع په قضا کې کوي توجه قضا چاته ویل کیږي قضا ویل کیږي او اسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه اسقاط الواجب قضا ویل کیږي کوم حکم پتا لازم دی هغه ساقط کې رضان نه یو او څنګه بمثل من عنده کوم شی چې واجب دی هغه ورنکي مثل ورکی او د خپل طرفه ورکی هو حقه چې استا حقیقت ورکی څه مطلب دې اسه مولوی صاحب لما کتاب هلاک کړی دی نو بل کتاب چې دی غدل ورکوم دا قضا ده کوم چې لازم و نشته نو بل ورکوم غصب کړی مې هلاک شوی تاسو پیږئ سم چلګه ته زه بار ته وځه لکه سبق نه ولکم باندې زر لم پتا ها په خبر ورسېدلې نو دلته دا بل کتاب ورکوم کنه دا من عنده هو حق دا زما حق دی کدا ورکوم او کوتم دانه ورکوم بل ول علامه دا ماته نشي ویلې چې مدق خبره کې نو مثل کې څوک دا نشي ویلې کنه مثل چی تاسو کې چې ورکي وتر د حقیقت دا ورکي او کدا بریدي بل ورکي او قبل ورکي بل ورکي پوه شولې به دا قضا ته تعریف شو هو اسقاط الواجب کوم شی درمانی واجب د ځان نه ساقط کی دویم قید بمثل ورکی وتا هین نه هغه به ادای او درې منین دي دغه مثل استحق وي د دې په مقابله کې ادا چاته ویل کی ول ادا هو تسلیم عین الواجب کوم شی بتا واجب هم قوت وسفاري اوه به سبب د کوم سبب په وجه په مکه سبب او وسفاري دنه ما کتاب اخیسته دي او کتاب اعلان دی را کړی نو واجب د چې د کتاب ما تراکی په کوم سبب چې بده واجب د چې هغه باید هم باغی کې راکی هدیه مدینه هیږي به الى مستحق چاته وسپاري هو تسلیم عین الواجب اسپارل دین واجب دی په سبب واجب سره اسپارل دی الى مستحق خپل مستحق تا لکه صلات من معنی اقیم الصلاه په وجه واجب دی مدا منګه ادا کوو مستحق څوک دی الله جل شانه وته هم دغه اقیم الصلاه په وجه وته ورس تاسو قضا ودا ذکر نو ما تلک متوجه شي به علماء د ادا او د قضا د بار اقسام ذکر کړي اصول فقه واسطه کا ادا په دوه قسمه یو ته ادا محض ویل کیږي بل ته ادا شبیه بالقضاء ویل کیږي ادا محض چې خالص ادا وي او بل ادا شبیه بالقضاء چې وی ادا خود قضا معنی پکې برته وي څو قسم شو دوا به دا ادا خپل کور کې اداي محض په دوه قسمه کامله او قاصره مجموعي تور څو قسم شو درې اداي کامله اداي محضه کامله اداي محضه قاصره او ادا شبیه بالقضاء پوه شو به دا سره د مثالونو وایو لګو ته وښه شي اداي محضه کامله لکه مونږ کې جمع سره کې څنګه چې درمانی واجب واقیم الصلاه په وجه مقشانی ادا کې الله پاک ته او په کوم صفاتو چې واجبي پاغه صفاتو دا کاملې نو صفات دا چې بجامه سره دی وکړه وقوم لله قانتين تاسو پیږي کنه او اداي محضه قاصره لکه ټیم کې مونږ کې غزان لیکي ندی د اداي محضه کامل تعریف دار چې په کوم صفات واجبي یک صفات سره ادا کی قاصر تعریف دار چې وی ادا یعنی هو تسلیم عین الواجب بسبب الى مستحقه وی خو په کوم صفات واجب یا صفات مالي ونه کې لکه ځان لمونچ کې لکه احکام بدلی به جهري منځ کې به قرت نه واجب کرم دې کنم دې حجی او به شبیه بالقضاء چې ادا وی مشابهت د قضا سره لکه لاحق من لاحق به جنې کنه شروع کې د امام سره ملګری الګ دې وګوره او به یو د سمات شي او چې راځي امام ته ورکات تلې کړي یا ته دوه کړي د خپل بقایت دوه رکعاتو ته چې پاسي کې تاسو ثبت له مسله ته معلومه ده کې بچب ولاړی هڅه ده کنه
نو اوس به حکم د شي لکه چې امام پسې ولاړ دی دا اوس ادا خو شبیه بالقضا ده ادا ولدا ځان منی لزوم دا کړو چې زبا امام سره مونږ ادا کومه ادا ولدا به جمع سره مونږ وکړو کنه غي به حکم کړه قضا ولدا څنګه چې بزان لازمه کړی واغه شانی پورا نه کو قضا تعریف دار چې څنګه لازمه یا غشن نه پوره کیږي پټیم کې لازمي کوي بل ټیم کې د منی دا کتاب ما مانی ورکول دا بځه ولا بل ورکوم څنګه چې لازمي هغه شان نه کنه دلته څنګه لازمو امام سره شروع نه ولاړو تر اخیره به ودرېګه مغه ونه شو دا ادا شول خو شبیه د چا سره ده قضا توجه دي او دې معنی د قضا دین احکام هم جاری کیږي قضا کې دا کار دی سفر کې در نمونځ قضا شو 1000 کې کینو 2 رکعات بکې 1000 کې نه قضا شو او به سفر کې هم څلور بکې یعنی که متغیر موجود شي حکم کې فرق نه راځي 1000 نه سفر متغیر موجود شي سفر نه 1000 حکم کې فرق نه راځي نو دغه شان کې وسړي مونږ بس ود امام بس ودرې دل 2 رکعات مثلا وکړه 3 رکعات والو پدې کې د سوای سفر مونږ کوم یو رکعت وکړو او د سمات شو او بس دا یو رکعت د بار اوس او دس کولو نو خپل علاقه د بونډري نه وته وځکه سفر مونږ کوو او بو د بار خپل علاقه ته واپس ردن نشو نږدې زیو او د سیو کو الته نه داو کو چې بس واپس مقیم شوم متغیر را لیکنه نو قضا کې فرق نه راځي متغیر موجود والی سره وسم چې دا دغه کې 2 رکعات وکړي سفر ولا موز وکړي دغه شان کړه هزارو سفر نه دی وګو سفر خو بنیت کار کیږي نو باقاعده سفر کوي دغه فعل لفعل کې فعل کې صرف نیت کار نه ورکی قاعده مې لیکنه پوه شولې به دغه شان حقوق العباد کې مثالونه دی مولوی سیمه ما دا کتاب پټ کړي واپس دا ورکوم دا اداي کامل ده دا کتاب کې سپانش لیدلی و غیره دی هغه ورکوم یا غلام دې څه جنایت کړي واپس ورکوم دا اداي قاصره ده او ادا شبیه بالقضاء لپاره مثال یو سړي خلی سره نکاح وکړه عبد الغیر او دیات کو چې دا به مہر کې درکوا او به واخصل ولا ورکینو ادا د کمیت کړي وقې ورکو کنه خو قزام دارک ولی قضا ده الته ملک د غیر او وس ملک د ده په تبادل د ملک سره په تبادل د هم راځي نو وای چې بل شي ورکي دیو جن قضا احکام هم کې جاری کیږي تاسو په شولې کله قضا د بارغه وکړي قضا په دوه قسم اولا قضا محض او قضا شبيه بالادا څو قسم شو به قضا محض په دوه قسم ده بمثل معقوله او بمثل غیر معقوله به بمثل معقوله دوه قسم ده کامله او قاصره مجموعي ته ورڅلور شو قضا محض بمثل معقوله كامله قضا محض بمثل معقوله قاصره قضا محض بمثل غیر معقوله او قضا شبيه بالادا اول نمبر کوم ودري قاعده قضا محض او كامله قضا محض بمثل معقوله او كامله قضا محض چې صرف قضا ادا هیڅ بیم بکینی او بمثل معقول مطلب عقل منی چې دا قضا دای مثل دی لکه مونږ قضا شوی دی بل ټیم کې دغه قضا راوړي مثل دی کنه دی ولې سنمي کتاب هلا کړی دی ماغه کتاب ولا ماغه شان کتاب قدرت ولا بل راوړم دا مثل دی کنه عقل منی او به کامله قضا محض بمثل معقوله كامله كامله مطلب ټول صفات معنی واپس وکي مثال واوري لکشان مونږ نه قضا شوی دی او به په جمع معنی قضا راوړي وخت مسله وکړه دا قضا محضم ده مثل معقولم د عقل منی چې دا دغه مثل له او کامل هم د پټول صفات معنی ده درسې او کزان لکه نو قضا محض بمثل معقوله ده خو قاصره ده رسې او قضا بمثل غیر معقوله مونږ به فدیه ورکې فدیه مونږ کې کم پوله بټه شریک دي قصاص کی پیسې ورکې حج درمانه لازم نه بل پیسې ورکې مال هاش وکا ته خو عقل منی دای دی مثل وی نه منی کنه وای شولې بي یو بعد شو قضا به مثل قضا شبيه بالاداء چې وی قضا او شبات ادا سره لکه یو سره اخذ ته وی آزاد وته کی دا غلام بدل در کما
ما سره نکاح وکړه نکاح چې وکړه له آزادو اوس دغه قیمت ته ورکړي نو قیمت چې دی دا قضا ده خو شبیه بالادا ده ځکه مال کې مقصود قیمت وی کنه نو قیمت اوسط درجه قیمت ورکړي نو ادا په شانو کمې ده ادا کې کته وای زینا له مزورم به کولې شي ولې نه لیواله زر کوا ندلتم دا حکم به لګی دا والا بهرحال سزین تپری وتل نو مجموعی طور و قسم شکا ادا محضا کاملہ قاصرہ ادا شبیه بالقضاء قضاء محضا بمثل معقولة كاملة قضاء محضا بمثل معقولة قاصرة قضاء محضا بمثل غير معقولة وقضاء شبيه بالأداء وصوري قضاء الفوائد بیان راته کوي ذهن کې کینوي قضاء لفظ د ادا د لپاره استعماليږي فإذا قضيت الصلاة دا شان ادا لفظ هم قضاء د لپاره استعماليږي په الباب بحثاني اول وصف شريد قضاء بیانې وجوب دي چانه چې من فوت شو قضاها اذا ذكرها واجب د چې په سره وګرځي او اذا ذكرها نه معلومیږي چې دا واجب علی الفور د څه چې دریات شو ډایرک به راګرځي صبر باندې کې البته که یو سره صاحب ترتیب نه نو مسله را روانه ده اچھا جی پرې خبر ورسته وکړو دیم مسله وجوب الترتیب بین الفائده والوقتيه الا لعذر وقدمها على صلاه الوقت توجه جی مسله دا وکړل چې کله مونږ نه قضا شوی له مثلا مخصن مونږ سر را پاسې لینې دی کړه اول مخصن وګرسو بسار وکي دا حکم مسله کې د صاحب ترتیب د پاره دی صاحب ترتیب چاته ویل کیږي دا کسته ویل کیږي چې د بزمه باندې شپږ منځونه نه پاتې یو مونږ چې مقرر شي کا شپږ منځونه کله جوړیږي ورس کې پنځه منځ دي نه یو مونږ چې مقرر شو بس شپږ شو دا سره لکه یو ته قضایي مصاب ترتیب دی کدوه ته قضایي درې څلور پنځه وتر ته اعتبار نشته هم به مسله صاحب ترتیب دی صاحب ترتیب باندې دوه حکم جاری کیږي یو حکم دار چې اداي نه کړي هغه پوری قضایي نه کړي هغه پوری ادا نه کیږي دوی حکم به قضا او کوم ترتیب دی سار ماسفخیم مازیګر ماخام او حسن ته قضا شي اول بر سار کوي به ماسفخیم به مازیګر به ماخام به محسن دي کې مخکې رسونه شي کولای نو ادا نه به قضا مقدمه یو او په قضا کې به ماغه ترتیب به کوم چې ادا کړي پوه شولې به البته درې صورتونه کې ادا مخکې کولې شي په قضا باندې درې صورتونه کې یو دا وقت تنگ دی کوي چې قضا کوم نو ادا را نه قضا کیږي نو ادا وکړه قضا واسم قضا ده او دویم فکر نه و ودای وکړه مې دورې چې مو باندې قضا باطل نه شوه دي او دریم چې کله شپږ منځونه ته ورسیږي دا قضا منځونه نه به دی وخت دا صاحبي غیر ترتیب شي به نه به دا خبره چې اول به قضا کې له بعد کې او نه به دا خبره ده چې قضا کې به ترتیبي کوم چې کولای شي نو که چا نړیر منځونه پاتې ټول سال منځونه راول را پوره کيم سیدا ټول ماسوکیم اول پوره کيم سید ټول مازیګر اول پوره کيم سید دو قسمه نیت کولای شي بس د سی ویلې شي چې اول کوم سال منځ قضا شوی لقه کومه او به ور بسې کوم قضا شوی لقه کومه به ور بسې کوم قضا شوی لقه کومه یا د سی وای ټول کې اخیره کوم قضا شوی لقه کومه به ته مخ کې قضا شوی لقه کوم به ته مخ کې قضا شوی لقه کومه مرحل چانه چې قضای موزونه صاحب غیر ترتیب وي نوافل او بجې قضای موزونه راګرځي کا نوافل کرنا ورکیږي فرض زیدونی سي وقدم على صلاه الوقت الا يخاف فوت صلاه الوقت ور وقت تنجيلا فيقدم صلاه الوقت على الفائته ثم يقضيها ومن فاتته صلوات غير مزونه فوت شو پنځلور دي پنځه دي خلا ترتیب نه دی مات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل دا ویلو کنه ترتیب سره به کوي حق زید شي فوائد على 5 صلوات پنځو باندې زید شي څو شي شپږ شي پنځو منځونو ټیم تیر شي شپږم غراله سره دومره نه ده کافي او شپږم نه ده قضا شپږم څه مطلب ده شپږم ټیم تیر شي والمعتبر خروج وقت السادسه في الصحيح لباب کې لیکلي شرعي کتاب قدري تاسو پوه شئ نبی خود ترتیب فوت شو جس کے ذمہ چھ فرض نماز قضا نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہے چھ یا زیادہ فرائض کی قضا اس کے ذمہ ہو تو اس پر ترتیب لازم نہیں وتر شمار نہیں کی جائیں گے
مثلا ایک فجر سے دوسری فجر تک کی نمازیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں، تو ان کی قضا میں ترتیب لازم نہیں، اس سے کم قضا ہو تو ترتیب لازم ہے. اصل الفتاوی کی دی بس تھے. باب الاوقات التي تكره فيها الصلاة، باب دې په بیان د هغه اوقاتو کې چې مونږ پکې مکروه ده. دونو ته تقسیم دی. یو هغه اوقات مکروه دي چې هغه کې مطلق مونږ مکروه ده، که نوافل وي او که فرایض وي، او دویم هغه دي چې هغه کې صرف نوافل مکروه دي، غیر پکې جایز دي. خجی ندلته باب عنوان کې خودلو بالکراهه التي تكره فيها الصلاه، چې مونږ پکې مکروه دي. هران کې بعضی اوقات هغه دي چې هغه کې مونږ سره جایز هم نه دي. نو به دې سی ویلي چې مونږ پکې جایز نه دي، دا به نه ویل چې مکروه دي. ولې دې سی ویل؟ نو دا هغه جواب یې کړی دی بھائی مونږ چې کله جایز نه مکروه خامخای نه، دا سی عنوان کې خودل دي چې ټوله ته شاملي. نو کده سی ویلی وی باب دی په بیان دا اوقاتو کې چې مون جایز نه دی، به چې مون کومو کې جایز دی سره د کراهت یا به کې نفل نه علاوه نور جایز دی، به باغت بار کېدل. نو د سی ویل هغه وخت چې مون پکې مکروه دی نه هغه هم دی، کاسي مکروه دی او که جایز نه دی. انه الاول اوقات التي لا تجوز الصلاه فيها مطلقا. پدې کې درې مسلې ذکر کړي. اوله مسله لا درې اوقاتو کې موږ مکروه دي تاسو ټول د پته عند طلوع الشمس، عام طور باندې على الاحتياط لس منټ ټیمي، او دویم عند غروبها الى عصر يومه موږ ویلو د 14 منټ مکروه ټیم وي، او دریم ټیم استوا والا ټیم دام لس منټ ټیمي. لا يجوز الصلاه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الا عصر يومه. البته عصر يومه بدغه کې کولای شي. تاسو لږ متوجي شئ. مازیګر مونږ د مکروه ټیم کې ادا کې کله چې نور پریوزي، نو مازیګ د ورځي والا مونږ کولای چې دغه ورځي والا ادا قضایي به نه شي کولای، ځکه الا عصر يومه قید ولا غولو. وجه سره وجه دا چې مازیګر مونږ شکل ته ادا کې مونږ ویلو چې ادا د پر وخت چیرې دا سبب دی د مونږ د پاره، او سبب ورلاغه تکبیر تحریمی سره کوم جزء متصل دی ولا سببي. په دې اعتبار سره مجموعي تور باندې څلور سورتونه جوړېدل کنه. دا په کې دریم سورت دی. اول وخت کې یو سورت، اول وخت نه علاوه مکروه وخت پورې کې دو سورتونه. مکروه وخت کې مونږ کې دلته د ادا سره چې کوم متصل وخت دیغه سبب دی وغه مکروه دی، او سبب چې کله ناقص وي آدابم ناقص دی، دلته ادا هم ناقص ده. بس ټیک شو پوهیږئ به. او که پرونه مازیګر مونږ د دې ټیم کې نمنګ څلورم قسم ویلو کله چې مونږ قضا شي نبی کامل وخت سبب جوړي، او کامل وخت خو کامل وخت نه وي، ټول وخت سببي، او ټول وخت خو کامل سبب دی. نو سبب کامله دی، اوس مکروه وخت کې ادا کین او اداي ناقص نه ده، صحیح نه ده. تاسو پیږئ ځکه دا قید ولګو الا عصر يومه ولا عند قيامها في الظهيره. رسي بدي باندې لاندې قاعده لیکلي ما وجب كاملا لا يتعدى بالناقص نقد الا عصر يومه سرا. اصل کې دا قاعده د اصول فقه چې سبب کامل اداب هم کامل، چې سبب ناقص اداب هم ناقص وي. که سبب کامل ادا ناقص وي یا سبب ناقص ادا کامل به ټیک نه ده. دغه مسله جنازي منځبم په دې اوقاتو کې نه کې، او درېما سجده تلاوت هم په دې اوقاتو کې نه کې. خدا اعلی چې جنازه د مخ کې نه ته دې ټیم ته راورسه، سجده تلاوت د مخ کې نه کړی دې ټیم ته و سجده راورسه، نو اداي سبب کامله دی، اوسې ادا ناقصه کې ټیک نه ده. جنازه کې سبب څوک دی؟ حضور جنازه ده، او هغه مثلا په سې ټیم کې او ته د وخت پورې راوست کړل، نو سبب کامله اداي ناقصه. سجده تلاوت د بار سبب څوک دی؟ تلاوت کول دي، نه کاملو او تی اوس ادا کې ناقص. کچری جنازه هم په دې ټیم کې حاضر شول، بیا خو سبب هم ناقص دی. نه کدی ودی کله جنازه صحیح ده،
او دغه وخت کې تلاوت کو سجده ولکه سیدا خیات ساتي مولي سم څنګه دلته کراهت ده کراهت نو کچا مخکنه جنازه زیره شوی دی ټیم تلاوت رسول ادا کړله یا مخکنه سجده تلاوت کړی دی تلاوت اوس دی وخت کې سجده تلاوت ادا کوي نو سره د کراهت ادا کیږم نه پیږي په وجه سره من ویلو کراهت کی کرا چفال شریعونه کله نه هیوشي تعلق له قبیل غیری سره قبیل غیری کې من خبره کړی و دا غیر به وصف لازم وي یا وصف مجاور وي یادم شي او غیر چې کله وصف مجاور وي به کراهت پیدا کیږي او کراهت حکم دار چلته باقاعده شریع احکام مرتب کیږي سید تلاوت ادا شو لبی جنازي مونږ ادا شو سمره سره د کراهت ده رسې به او که چا قضا مونږ کول نو غلی دا بالکل نه دي صحیح هذا طول خبر لاندې لیکلي دي نوع ثاني لا يجوز فيه النفل ويجوز غيره النفل جائز نه دي او غیر پکې جائز دي نو بعد صلاه الفجر تنور راختلو بوري او بعد صلاه العصر تنور پر وتلو بوري دلته نوافل کول لا مکروه دي تاسو مولي سي بيږي به دلته مسله لیکلې ده يكره ان يسجد شكرا بعد صلاه في الوقت الذي يكره النفل کڅوک سجده شکر کوي دی اوقاتو کې مکروه ده او د سجده شکر یادوما دیم قسمه غ سجده د چخل کې سمون نفس کوي کې خیلمی ناغه بهر حال مکروه ده منه ده خلک د مون جز جوړي او که سره ویږي چې مون جز نه جوړو مکاسیو کې غل بینه د مکروه خلکو مخ کې نه کوي ويكره ان يتنفل بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس ولا باس بان يصلي في هذين الوقتين الفوائد دیمه مسله شولا د دې عنوان چالک د دې اوقاتو کې کوم در نکم پاتشي په کې کولای شي نظر دیونه له وغیرہ د سار د ټیم داخلي دونه یا د فرض نه مخکې رستو او د غشن مزیګر د فرض نه بس نوافل من دي نو ټول جایز دي دریمه مسله ده چې کله ګوري نفل خبر هو چې کوم وسو شو لغه دا و چې سار منځو شو غینه پس کا مازیګر منځو شو غینه پس اوس سار ټیم داخل شو لمون دی نه دی کړي اوس صحیح حساب دی اوس به نورم تعمیم شو مخکې اول مکروهات هغه چې مطلقاً سجده منوا دویم دا شو چې هغه کې نوافل من شو او دریم دا شو چې هغه کې مطلق نوافل ابن دی منع لکه د سار ټیم چې داخل شي نو د سار سنت چې حقیقت کې نوافل لیدا پکې نه د من دا پکې نور کوم نوافل وغیرہ دی پکې من دي ولا يتنفل قبل المغرب صلی الله علیه وسلم کې دا د ازمن د حناب په نسمانی اذان د ټیم داخله دنو نه پس تر منځ فرض منځ پوري ما خام په ټیم کې نفل کول د مکروه دي ولا يتنفل قبل المغرب ورسېدلې به باقی نوافل بیان به ان شاء الله به کو